بل زمونږ داسې ناشناونه یو سوچ او فکر جوړ شوی دی چې کوم سړی نوي شانې خبره وکړي خلک ډېر زیات خوشحالېږي. هغه یو شاعر و چې تورات منم او زبور منم او انجیل منم او قرآن منم او زه بیا هم دوزخي یم. داسې شی شو چې تورات او انجیل او زبور او قرآن دوزخي که بیا جنتي بیا خو جنتي یې. خو دا زمونږ داسې یو ناشناغونې دغه جوړ شوی دی چې څوک داسې نوي شانې خبره وکړي خلک وایي دا ډېر یاره شاعرانو په ژبه ګورې ما ته نه پوهېږو چې ما ته په شاعرۍ په ژبه نه پوهېږو نو موږ ته ولې شاعري خلک کوي بیا خبرې ته م خیال دی که نه یار د شاعر په ژبه سړی نه پوهېږي نو دا خو بیا لیونی دی چې په ژبه نه پوهېږي او موږ ته خبرې کوي. د چین نه څوک راشي زما په دې ځای په منبر باندې کېنوي یو د غټ یونیورسټۍ نه فارغ دی غټ عالم دی او دا چنګ چونګ کوي نو په دې به تاسو پوه شئ نه به پوهېږئ پرې نو خلک وایي دا خو لیونی دی لږ څو ترجمان به دې ودرولی. نو که یو شاعر دی هغه اوتې بوتې وایي ته په دې باندې ما ورته نه پوهېږو نو دا خو راکوزول غواړي د خپل منصب نه بیا په دې وجه باندې په دې خبره ځان پوهول غواړي چې جنت الله ورکړي دا په عمل باندې ملاوي. ها البته یو حدیث واورئ. یو حدیث داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلو ویل سلو الله من فضله د الله نه فضل غواړئ. ګورئ د الله رحم او د الله مهرباني د الله نه غواړئ. ولې ځکه د الله رحم او د الله مهرباني وغواړئ چې ګورئ په خپل عمل باندې ګورئ څوک جنت ته نشي تللی. ګورئ په خپل عمل چېرته ناز ونه کوي چې زما خو ډېر ښه عمل دی او زه خو ډېر زیات دینداره یم او زه خو ګوره 5 وخته مونځ کومه تهجد گزار یم د اشراق مونځ کومه او د ضحا مونځ کومه اوابین کومه تحیت المسجد کومه. نو ته به دا کې خو کېدی شي ستا عمل ښه نه وي ستا نیت برابر نه اخلاص د پکې نه نو هغه بیا هم په سیند باندې په اوبو باندې تاوې وړو. دا خبرې خطرناکې دي. نو حدیث مبارک ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په خپل عمل باندې ناز مکوئ. که ډېر عمل هم وکوئ زه هېڅ ما نه دي کړي زما هېڅ عمل نشته زه بس یم او زما به عمل صحیح او د الله نه فضل غواړئ. ګورئ په خپل عمل جنت ته نشئ تللی. نو چا تپوس وکړو یا رسول الله وانت یا رسول الله د الله رسوله ته به هم په خپل عمل جنت ته نه ځې ته خو ډېر لوی عامل یې ته خو ډېر لوی عمل کې. نبي علیه السلام ویل بلکل زه هم نشم په خپل عمل باندې الا ان یتغمدنی الله برحمت منه. هو که الله زه د خپل رحمت په دې چترۍ کې رابند کړم او دا رحمت یې رانه تاو کړو نو الله به ما جنت ته بوځي. دا نبي علیه السلام صحابو ته ښودلي وو چې داسې د جنت دعوې مه کوو چې پلانې جنتي دی. په دې وجه باندې زموږ د عقیدو په کتابونو کې دا خبره لیکلې ده که ډېر تقوادار مړ شو نو ته په یقین سره مه وایه چې دا خو جنتي دی پاک دی او رسېدلی دی. کېدی شي ستا پې حسن ژوند دی او د دې سا د خطو په ټایم کې دا کافر شوی چېرته دا دې څه پته ده او یا دا کوم عمل چې تا ته ښه ښکارېدو دا خو تا ته ښه ښکارېدو دا سړی اورو برباد و د خو ټول ریاکاري کوله. او که یو سړی ډېر ګناهګار دی او تا ته بېلمازه ښکارېدو تا ته بد اخلاقه ښکارېدو خو چې مړ شو نو بس جبه بنده کا په ده پسې مه وایه چې دا جهنم ته لاړو. کېدی شي چې بالکل د جهنم د دې زنکدن په دې سختو کې د ډېر په اخلاص باندې توبه ایستلي هغه توبه الله معاف کړې وي هغه توبه به الله قبول کړې وي ته به ورته بد سړی وې ابه ډېر ښه انسان ولی الله به ابه ولی الله او د چا په باره کې موږ په یقین سره دا نشو ویلی چې دا جهنمي دی د چا په باره کې دا په یقین سره نشو ویلی چې دا سړی جنتي دی. ها حسن ظن به کوو دا پلانې سړی نیک دی زمونږ ګمان دی چې الله تعالی موږ په ده باندې حسن ظن دی چې دا به الله تعالی جنت ته بوتلی داسې به وایو موږ.